دا ځل د سیلاب وروسته د ضلع شانګلې تحصیل بیشام شنګ امرود ډیر زیات خراب شوي. د امرودو دانې په ونه کې نه ایسارېږي او د وخت نه مخکې لویږي. د امرودو د باغ مالک وایي چې دا ځل کله تندرونه ولګېدل د هغې له وجې وبا خوره شوه او په امرودو کې چینجي سیوا شو. ډېرې وجه دا وه چې چینجي دا زیات دا تندرونه ولګېدل که نه، د دې وجې نه څه وبا غوندې جوړه شوه. د الله قدرتونه دې سره لکه په دې کې چینجي ډېر زیات ولګېدل. مخکې کلونو کې داسې نه لګېدل، خیر داسې دانه کې به ولګېد چې هغه به ډېر رسته وه، نو هغې کې به چینجي ولګېده او داسې مخکې نه دا شي لکه دې نه چې وشو. نیم په نیمه پکې لږ مطلب دا دی چې امرود زموږ خراب شو، هغسې نیم په نیمه تاوان نه راغلی. ډېرې به داسې تاوان شوی دی چې نیم په نیمه لکه مطلب دا چې لاک به یې کولی 500 روپۍ تاوان وکړو، 2 لاکه یې کولی لاک یې تاوان وکړو. د یو بل باغ مالک وایي چې اول مو باغ له اوبه ورکړې او د پاسه پرې زیات بارانونه وشول نو نقصان مو ډېر وشو. دا خو داسې ده چې باران او یو خو دې له اوبه هم ورکولی شوی مخکې نه، بیا تاسو ته پته ده منځ کې بارانونه شروع شو، نو باران د وجې یو امرود کچه کېږي، دی چې څومره کچه شي مطلب دی را پرېوځي یخ کېږي، نو دی هغه مرې نه کچه نو کته چې لږې نو خرابېږي. نو هغې د وجې یو خو د ماشو د وجې دغ شوی و، ولې چې ماش یې څه کالې سیوه و. دې کې یو قسم ماشه دی چې هغه په دانه کېني، لکه دانې ته دومره دغ کېږي نه، خو په دانه کېني نو دانه کې یو تور داغ جوړ شي، نو هغه داغ کې دنده دانه ټوله خرابه شي، ولې چینجي یې دا شي. تېر کلونو کې دومره نقصانات نه و شوي او څه کالې صرف شوي د بارانونو او د ماشي د وجې. د امرودو د کاروبار سره تړلي شوي خلک سخت اندېښمن دي که په راتلونکي وخت کې داسې بارانونه وشي نو نقصان به یې لا ډېر زیات شي. د سنو پښتونخوا دپاره عرفان حسین علي، ضلع شانګله.